نن عزتمندو افسوس خبره دا ده 3 کاله وشو د نظام خو خبر هم نشي کولی چې د کوم مقصد د پاره وطن جوړ شوی او مکمل قوم د هغې مقصد نه رستو دی هغه مقصد شاته پرېښی دی څوک تپوس هم نه کوي د هغې مقصد چې د کم خبرو د پاره پیمانې ووایه د هغې 100 لکو مسلمانانو قرباني د دې دپاره ورکړې وه د هغې روحونه به نن چې کوم دی په خپلو قبرونو کې تکلیف کې نه چې مونږ د دې دپاره دا قربانۍ ورکړې وې چې دلته به د شرابو لایسنسونه جاري کېږي مونږ دا قربانۍ د دې دپاره ورکړې وې چې دلته به د حضور په عزت او ناموس باندې حملې کېږي دلته به د ختم نبوت باندې حملې کېږي او بیا به هغه غداران کلو تڼۍ ګرځېږي هغه 100 لکو مسلمانانو روحونو ته به نن هم تکلیف وي چې مونږ د څه دپاره دا قربانۍ ورکړې وې افسوس دا دی دا قوم بل طرف ته روان شو هغې دا قربانۍ د دې دپاره نه وې ورکړې چې دلته به قادیانانو ته رعایت ملاویږي هغې 100 لکو مسلمانانو وینه زمونږ نه تپوس کوي د هغې 1,000 میندو خویندو عزتونه زمونږ نه تپوس کوي د هغې هغه درنې څادرې او لوپټې زمونږ نه تپوس کوي چې مونږ د خپل عزتونو او لوپټې د شرابو د لایسنسونو دپاره نه دي قربان کړې مونږ د خپل عزتونه او دا لوپټې دا چې کوم دی د قادیانیت ته ریلیف ورکولو دپاره نه دي قربان کړې مونږ د خپل عزتونه دا چې کوم دی د دې کفري نظام دپاره نه دي تار تار کړې مونږ د خپل عزتونه مونږ د خپل ناموسونه دا د دې دپاره نه دي چې دلته به صرف ډمانو جلاګانو ته په دې وطن کې تمغې ملاویږي هغې ته به هارونه اچول کېږي مونږ چې قربانۍ ورکړې دي همو د دې دپاره ورکړې دي چې د دې په هر ګوټ باندې به د اسلام جنډه بلنده ولاړه وي او که داسې نه وي عزتمندو نو بیا خو بلا مقصده مونږ لګیا یو بیا خو د هغې د وینې مقصد څه پاتې شو هغې چې دومره وینه تویه کړې ده ځکه به عاشق صادق فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښته قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي بیا د پاکستان د جوړېدو څه مقصد دی مونږ خو له تا نه پاکستان غوښته قرآن دپاره او چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي او چې د قرآن قانون یې خوښ په خپل وطن کې نه وي که په ظاهر چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان به څه وي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان به څه وي